نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د شوال د میاشتې ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. که ستاسو حاجات دې نه پوره کیږي انشاءالله العزیز تاسو د شوال په دې میاشت کې دا وظیفه وکړئ، الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کوي. که چېرته مشکلات داسې وي چې ستاسو په وهم و ګمان کې دا نه وي چې یاره دا مشکلات به ختم شي، انشاءالله العزیز الله پاک ډیر زیات کرم کوونکی دی. د وظیفې په برکت به الله پاک ستاسو دغه مشکلات ختم کړي. د شوال په میاشت کې کو تاسو را وظیفه وکړله، الله پاک به ستاسو بند نه بند کاروبار دا روان کړي. څومره ولاړ کارونه دي ولاړ او ستاسو ذهن او تصور دا و چې دا به نه روانېږي، دا نه کېږي. انشاءالله العزیز دغه ولاړ کارونه دا به تمام الله پاک روان کړي. دومره زبردسته او دومره عظیم شان وظیفه ده. محترم کوشش وکړئ په خپل دا وظیفه وکړئ او دغه رنګ ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. د ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. تمام د اسلام ډیرو زیاتو خوږو او درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د یا وهاب ډیره زیات عظیم شان او ډیره زیاته بهترین وظیفه ده. که چېرته ستاسو کاروبار ترقي نه کوي او دا مخکې ځي نه، تاسو د هغې لپاره د یا وهاب د وظیفه شروع کوئ د شوال په میاشت کې. انشاءالله العزیز ستاسو دغه کارونه دا روان شي. څومره بند کارونه دي د هغې د چالو کولو لپاره د یا وهاب وظیفه انتهایی مجرب وظیفه ده. دغه رنګ محترمونه چا په زړه باندې څه حاجت وي او دغه حاجت نه پوره کېږي، انشاءالله د یا وهاب د وظیفه دې وکړي، حاجت به پوره شي، ارمان به پوره شي. دعا وکړئ الله پاک څومره کسان داسې دي چې د هغوی حاجتونه دي نه پوره کېږي، الله پاک پوره یې کوله. څومره حل کړي د هغوی مشکلات دي، الله د تمامو خلکو تمام مشکلات د ختم کړي. څومره بیماران دي په هسپتالونو کې دي یا په کورونو کې دي، یا الله پاک هغوی ته صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. امین ثم امین. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د یا وهاب وظیفه ده او تاسو د یا وهاب د وظیفه تاسو 1000 پیرې وکړئ. مخکې وروسته ته 21 پیرې درود شریف ووایئ او بیا د هغې نه بعد د یا وهاب د وظیفه 21 پیرې وکړئ. انشاءالله العزیز د هغې نه بعد چې په دې باندې څه سوال کوئ دا به قبلیږي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.